هنو زمونږ ټاپک سیکنډ ون دی ارګینو میټالیک کمپاوند څه ته ویلی شي. ارګینو میټالیک د ارګینو میټالیک ډیفینیشن مونږ سره دا دی چې هغه ارګینیک کمپاوند چې په هغې کې کاربن ایټم ډایرکټلی میټل ایټم ته اټیچي. یعنی ارګینیک کمپاوند مونږ کولی کو ارګینیک کمپاوند هغه ارګینیک کمپاوند in which چې پاغه کې in which carbon atom directly attached to metal atom या metal is called organometallic compound या organometallic compound وته ویلې شو. هغه کمپاوند هغه ارګینیک کمپاوند چې پاغې کې میټل ایټم ډایرکټلی اټیچي کاربن ایټم ته نو سچ کمپاوندز آر کالډ ارګینومیټالیک کمپاوند. ارګینومیټالیک خبره زو ایگزامپل سای یا جنرال ریپرزنټیشن ته بلل شو. ریپرزنټیشن چې ارګینیک کمپاوند مونږه په څه باندې ریپرزنټ کوو. ریپرزنټیشن بیا به ایگزامپل لرو. نو ګوره ریپرزنټیشن دی آر او بل دا دی ایم. آر مین الکایل ایم مین میټل. آر الکایل آر از اکول ټو الکایل. الکایل یا ایرایلو ایرایل کمپاوند هم کې چې کم کې ایرومیټک رنګ دی. الکایل مین الکایل کم دی لکه CH3 C2H5 C3H7 دا alkyls دي یعنی methyl, ethyl, propyl and so on. These are called alkyls. نو او بل arylo چې هغه aromatic ring دي. مطلب کله چې د aromatic ring یعنی د بنزین نه یو هایدروجن څه شي هغه ریموو شي نو د remaining portion aryl راځي. نو aryl هم کېدی شي alkyl هم کېدی شي. چې کله alkyl ته metal اټیچي metal m mean metal یا aryl ته metal اټیچي نو دې کمپاوند ته ارګینو میټالیک. ارګینو یعنی ارګینیک. نو ارګینیک کې مینلی سو کی هغه کې کاربنی کنه او میټالیک مین میټل یعنی هغه کمپاوند چې هغه کې میټل ډایرکټلی کاربن ایټم ته اټیچي such compounds are called organometallic compounds. کومه एग्जांपल وګورو. एग्जांपल موږ سردارې چې مثلا دا ما سره ده CH3 او Mg فرض کداله CH3Mg ما سره راځي یا زدا سیولیکم لک کمپلیکس دا سیولیکم چې زما په وو کې एग्जांपल له چې CH3 زنک CH3 دا یو एग्जांपल ہے زمو په بوک کې. نو کته وګورئ دا زنک چې دا یو میټل دی او دا ډایرکټلی کاربن ته اټیچ دی. یو طرف ته هم ډایرکټ کاربن ته اټیچ دی او بل طرف ته هم کاربن ته اټیچ دی. لہذا دا کمپاوند چې دی ارګینو میټالیک کمپاوند دی. نیم به صحیح دو میتایل دی نو ډای CH3 میتایل ډای میتایل او په اخر کې څوک دی زنک ډای میتایل زنک. دا زموږ سره دغه کمپاوند دی ډای میتایل زنک راځي. صحیح ده. نو دا موږ سره یو ارګینو میټالیک کمپاوند دی. یا زموږ بل एग्जांपल هم شته هغه زموږ سره دی CH3 هول 4 او PB CH3 هول 4 نو دا زموږ سره دی ټیټرا C2H5 هول 4 ټیټرا ایتایل سلور دی نو ټیټرا او C2H5 نو ایتایل ټیټرا ایتایل او PB لیډ ټیټرا ایتایل لیډ یعنی یو لیډ ته سلور ایتایل گروپ اٹیچ دي او دا لیډ ډایرکټلی اٹیچ ته کاربن ایټم ته. نو لہذا دام ارګینو میټالیک کمپاوند دی. نو هغه کمپاوند چې پاغي کې میټل ډایرکټلی کاربن ایټم ته اټیچي the compounds are called organometallic compound. دا organometallic compound والا. اوس راځو ګریګنارډ ریएجنټ سایت ته چې ګریګنارډ ریएجنټ څه ته ویل شي.
हाँ जी, ग्रेगनार्ड रिएजेंट साइड तराजू ग्रेगनार्ड रिएजेंट. व्हाट इज ग्रेगनार्ड रिएजेंट? ग्रेगनार्ड रिएजेंट मुंग सरा सतवेलेशी यानी ग्रेगनार्ड रिएजेंट दारी चे हागा ऑर्गेनिक कंपाउंड चिपागी की मेटल हेलोजन ताटीची अव्वल साइड ता अल्काइल कार्बन ताटीची ऑर्गेनिक कंपाउंड दासिलिकलेशु ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हागा ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच चिपागे के मैग्नीशियम खा मेटल बसू की दाब मैग्नीशियम खा मखा मैग्नीशियम attach to carbon atom and halogen atom are called Grignard reagents. हागा ऑर्गेनिक कंपाउंड चिपागी की मैग्नीशियम कार्बन ताटीची अव्वल तरफ ता हेलोजन ताटीची. No such compounds are called Grignard reagent. Such reagents are called Grignard reagent. या ऑर्गेनिक reagent हम मिलेशु. For example, representation दाने R Mg और X. R mean alkyl, Mg magnesium और X mean halogen, halido da halogen दी. No da खुगुर organometallic दे कना वली मैग्नीशियम डायरेक्ट चाहता थे कार्बन ताटे तो ऑर्गेनोमेटालिक दे लेकिन दा चिकम रिएजेंट है ऑर्गेनोमेटालिक के दा. दिस वन इज कॉल्ड ग्रेगनार्ड रिएजेंट होता बोले भाई जका चपदे के दा मैग्नीशियम चेदे दा यो तरफ ता कार्बन ताटेज थे और यो तरफ ता हेलोजन ताटेज थे. नो दे किस्म रिएजेंट ता केमिस्ट्री की ग्रेगनार्ड रिएजेंट पेलेशी वस वर्त दा ग्रेगनार्ड रिएजेंट वली वई Grignard reagent होता जका होई चिदा reagent for the first time पर 1902 के the Victor Grignard prepared करो. मुंग लिखले छु why it is called Grignard reagent. मुंग लिखले छु चे for the first time in 1902 के Victor Grignard Soko, a French chemist या French scientist अगर for the first time पहली बाटरी के दा यो reagent जोड़ करो नो रिहाजा दी reagent तबे दा अगर पनुम माने नेम वर्क लशवे दे देता वही Grignard. In 1902 Victor Grignard, a French chemist, prepared a reagent in laboratory पलिबाटरी की दाई पल्लेब के जोड़ को लिहाजा दीते बेवी ग्रेगनार्ड रिएजेंट और ग्रेगनार्ड होता सा के वेले चिदी ग्रेगनार्ड पदे वनडे ज्यादा कार करे यानी मतलब दे स्टडी करे वा देन अलावा द यूजेस डिस्कस करियो द सिंथेटिक एप्लीकेशन या सिंथेटिक इंपॉर्टेंस द डिस्कस करियो नो पदे वो जबानी चूंकि द स्टडी डेरा ज्यादा करे वो दी और द चूंकि ऑलरेडी द जोड़ करे हमो तो पदे वो जबानी द पन्ने मानेदार रिएजेंट मेंशन शवे दे जका और त ग्रेगनार्ड रिएजेंट पेलेशी दा वेक्टर ग्रेगनार्ड जोड़ करे और चूंकि द पदे माने कार पूरा करे बेहतरीन कार्य करे लिहाजा 1912 के 1912 के वर्ता नोबेल प्राइज मेलाव शवे नोबेल प्राइज वर्ता हम 1912 के पदे कारनामा बानी या पदे कारबानी मेलाव शवे दे वेक्टर ग्रेगनार्ड था. वो द ग्रेगनार्ड द रिएजेंट जोड़ संघ को प्रिपरेशन ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट प्रिपरेशन संघ जोड़ छुपली बाट रही के राजू प्रिपरेशन ऑफ ग्रेगनार्ड रिएजेंट द ग्रेगनार्ड रिएजेंट पलेब के संघ जोड़ शवे ग्रेगनार्ड रिएजेंट जोड़ शवे दा से चिदा पर 2 स्टेप की जुड़ी गई याद साथ है 2 स्टेप्स द 2 स्टेप्स थी और पर 2 स्टेप के दा ग्रेगनार्ड रिएजेंट जुड़ी गई पली बाट रही की अवले कम स्टेप थे
اولنی سټپ چې دی هغه د الکایل هیلاید یعنی پرس کزم CH3Br یا CH3I به مونږ وایو میتایل آیوډاید چې کله مونږ وایو او د به ریاکشن وکړي د میګنیشیم سره نو دا به وایو او دې ته به ډرای ایتر ور واچو ډرای ایتر یعنی ډرای ایتر مطلب بدای چې په دې کې واټر انهایډرس وته وایي چې واټر پکې نه ډرای ایتر یو میډیا واغستا میډیا او پاګه کې الکایل هیلاید پلس میګنیشیم دا میکسچر پکې واغستو چې کله دا واغستو نو د دې په ریزلټ کې جوړ شو CH3Mg او پلس آیوډاید جوړ شو داسې یعنی فری ریډیکل ریاکشن وشو فری ریډیکل څه مطلب دلته کې هومولایسیس وشو ایکوال بانډ بریکینګ د خپل الکترون واغستو او د کاربن خپل واغستو نو بیا څه چل وشو د میګنیشیم چونکه په ګروپ نمبر 2 کې دی الریډي اوسره په اخیری ګروپ کې 2 الکترون دي نو دا میګنیشیم ولګیدو خپل یو الکترون د دې کاربن سره شیر کو کاربن سره نو څه جوړ شو CH3Mg خو یو الکترون وسره او ایوډین چونکه خپل الکترون اغسته نو ایوډاید پری ریډیکل په شکل کې الریډي موجود دی اوس په دا خو سټپ نمبر 1 مونږ سره رااله په سټپ نمبر 2 کې بس کېږي چونکه الریډي فری ریډیکل چې دی دا ریاکټیو سپیشیز دي نو سبا وشي CH3 او Mg دا کم چې پری ریډیکل له دا براشي او دا به کمباین شي د ایوډاید پری ریډیکل سره یعنی ایوډین ساری پری ریډیکل سره او د دې پر ریزلټ کې به جوړ کی CH3Mg او دې طرف ته وسوک راشي ایوډین براشي نو کته وګورئ ګریګنارډ ریجنټ جوړ شو خو د دې ګریګنارډ ریجنټ نوم سره لاول بنوم د الکایل اخلي میتایل میګنیشیم ایوډاید وګورئ میتایل لاول به د الکایل نوم اخلي خلا ملکچر بدای میتایل میګنیشیم او بیا ایوډین دی نو ایوډاید میتایل میګنیشیم ایوډاید یعنی الکایل میګنیشیم هیلاید اوس که هر یو الکایلی نو ما لیکلی میتایل میګنیشیم ایوډاید دا موږ سره ډیولپ شو په ریزلټ کې سو دس ون از کالډ ګریګنارډ ریجنټ دا ګریګنارډ ریجنټ جوړ شو او دا ان د پرنس اف ډرای ایتر په موجودګۍ کې شوی دی اچھا و سوال اکثر پیپر کې دا راځي چې ګریګنارډ ریجنټ کې کله پریپریشن کېدو نو پدې کې دا ډرای ایتر ول استعمال شوی دی ډرای ایتر ول استعمال شوی دی د دې دوه ریزن دی ریزن یې دوه دي دا خبره یاد ساتئ یو ریزن دا دی چې دا ریاکشن د میډیا نه بغیر کیږي نه نو دا استعمال شوی دی ایز ا میډیم صحیح استعمال شوی دی ایز ا میډیم نمبر 1 د میډیم په تور باندې استعمال شوی دی چې ریاکشن پکې وشي ریاکشن میډیم په تور مطلب سالویشن او دویم سره دویم پوینټ دا دی چې د استعمال شوی دی ولی دا د میډیم په تور باندې ځکه استعمال شوی دی چې لکه دا انټ سالوینټ دی انټ مین چې هغه په ریاکشن کې دوی ته سوای نه انټ یو دوی لپاره نو ایز ا انټ سالوینټ هم استعمال شوی دی پروسس سالویشن دی او دویم ریزن دا دی چې د دې په وجه باندې دا ګریګنارډ ریجنټ چې دی دا سټیبل ټو پرووایډ سټیبیلیټي ښه چې دا ورته څه ورکي سټیبیلیټي ورته ورکي سټیبیلیټي ورته ولې ورکي ځکه ورکي چې ګریګنارډ ریجنټ چې دی دا مور ریاکټیو ولې دی که تاسو وګورئ نو باند د میګنیشیم او د کاربن په منځ کې دی د کاربن الکترونیګیټیویټي د میګنیشیم نه سیوا ده لہذا په کاربن باندې به نیګیټیو چارج او په میګنیشیم باندې به پوزټیو چارج نو دا مور ریاکټیو دی نو دا ګریګنارډ ریجنټ سره دا ډرای ایتر څه چل وکي ګوره دا داسې راشي Mg دې سیټ ته ایوډین او پرس کا دې سیټ ته CH3 زه به دا مثال ولم اگزامپل وایم اوس دې طرف ته وتا کته وګورئ نو سموشي دې میګنیشیم تبا دا ایتر د یو سیټ نه راشي ولی کتر اکټیویټي وګورئ په دې کاربن باندې راځي نیگیټیو چارج او په دې میګنیشیم باندې با پوزټیو چارج راځي ولی د کاربن الکترونیګیټیویټي زیاته رمه تاسو وي
نو دا ریएक्टिव پارت شي چې ریएक्टिव شي دا انسټیبل شي انسټیبل نو دا فری سټیټ کې نه پاتې کیږي په دې انوایرنمنت کې نو د دې لپاره دا ایتر سو کی ګوره مالکله ډرای ایتر خو دا ډرای ایتر فارمولا ته کې سره ډای ایتایل ایتر ډای ایتایل مطلب دا چې لکه اکسیجن تدوان سړون ته ایتایل ګروپي نو دو مالیکول په د ډای ایتایل ایتر استعمالي لکه داسې دا ورشي C2H5 دا ورشي O او C2H5 دا یو ایتر رااله په دې کې د اکسیجن سره سدي لون پیر الکترون ني د بل طرف ته تبل ایتر رااله داسې C2H5 C2H5 او په دې کې د دې اکسیجن سره لون پیر الکترون دي اوس په میګنیشیم باندې سره پوزټیو چارج ده کړه نو دلته به دا اکسیجن خپل الکترون متصکی دا به ته ډونیټ کی نو د دوی ترمنځ به یو بانډ جوړ شي چې کله بانډ جوړ شي نو دا چې کم ګریګنارډ ریएجنټ رااله د سټیبل شو الریډي دا سټیبل شو نو موږ لیکل سالویشن دا میډیم د سالویشن څه ته وایي سالویشن دا دی چې کله د سالوینټ مالیکول هغه انټریکشن جوړ کی د سلوټ ته مالیکول سره د پروسس سالویشن ویل شي نو کته وګورئ دا سالوینټ کنه کم چې ډای ایتایل ایتر دی ډای ایتایل ایتر دی دو مالیکول د ایتر دی ډای ایتایل C2H5 C2H ډای ایتایل ایتر یو دا شو یو دا ډای ایتایل ایتر شو نو دلته سره دوانو باند جوړ کو د چا سره د میګنیشیم سره لہذا د سټیبিলিټي رااله سټیبিলিټي اوس په پری سټیټ کې پاتې کیږي نو چې کلم کیمیکل ریاکشن کیږي ناغه به په دې شکل کې راځي وجه سره دا ایتر چې دا ایواپوریټ کیږي ډېر زر نو چې کله ریاکشن وږي هغه نه بعد چې کوم دی ایتر ایزیلی ایواپوریټ کیږي نو دا زموږ سره ګریګنارډ ریएجنټ چې ګریګنارډ ریएجنټ څه ویل شي مونږ وی چې هغه کمپاوند هغه ریएجنټ کله کمپاوند په ځای باندې مونږه ریएجنټ ولیکو نو ام بد بنئ هغه ریएجنټ چې پاګه کې میګنیشیم میټل کاربن او هالوجن ته ډایرکټلی اٹیچي نو دې ته ویل شي ګریګنارډ ریएجنټ ګریګنارډ ریएجنټ جنرال فارمولا دا RMGX چا جوړ کړو په 1902 کې فار د فرست ټایم ویکټر ګریګنارډ فرانسیسی کیمسټ هغه جوړ کړو او هغه چې کوم دې فردر په دې باندې پوره سټڈی کړي والاغه مطلب چې کوم یوزز دي سینتھیټک امپورټنس دي یا نور داسې پوینټس هغه چې کړیو په دې وجه باندې په 1912 کې د نوبل پرایز هم ورکړل شوی پریپریشن یې څنګه کیږي په دوه سټیپس کې کیږي الکایل هلایډ میګنیشیم سره ریاکشن وکي دلته کې فری ریډیکل ډیولپ شي په سیکنډ سټیپ کې چې کوم میګنیشیم فری ریډیکل آیودین سره کمباین شي الکایل میګنیشیم هلایډ جوړ کی الکایل میګنیشیم میتایل میګنیشیم آیوډایډ جوړ شو دا چونکه زیات انسټیبل له فری سټیټ کې نه پاتې کیږي دیو جوان دلته کې ډرای ایتر استعمال شوی دي او ډرای ایتر د دې مقصد لپاره استعمال شوی دي چې یو از ا میډیا په تور باندې چونکه دا انرټ دی او دویم دا چې دیتا سټیبিলিټي ورکی چې د بیا موږ فردر ریاکشن کې یوز کولای شو نو دا زموږ سره نن ټاپک بسو